بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زد ما رب صدر وسلم. نو په دې مکه سبق کې دا خبر شو خلاصو کوم دغه دویم چې علامه ابن مالک رحمت الله علیه وای چې کوم مسند لې چې هغه مصور بالکل وي نو دا په هغه مسند باندې چې کوم مقرون به حرف النفي وي نو دا مقدم کول ضروری دي ځکه دا مقدم کول کدام مقدم کو نو دا به دلالت کوي په عموم نفي باندې او که مقدم نه کوي نو دلالت به کوي په نفي د عموم باندې که نفي د عموم پکې راشي نو بیا به تاکید راځي او که عموم نفي پکې راشي نو بیا به دا تاسیس راځي او تاسیس اولاد د تاکید نه تاسیس او اولاد د تاکید نه بدی کې دا خبره کړو چې انسان لم يقم دا موجبه مهمله ده موجبه کوی ذکر چې د حرف نفي پکې نشته ده او مهمله ذکر چې کول او باس پکې نشته ده او معدوله المحمول او وی قضیه موجبه مهمله معدوله المحمول د بقوت د سالبه جزئیه کې سالبه جزئیه چې محمول د موضوع د ټولو افراد لپاره ثابت دی بلکې د چا لپاره ثابت دی او د چا نه منفي وي نو دغه شان د دې بدای کې دغه بدای کې هم د نفي د ټولو افراد نشوي او دغه چې کم دی سالبه مهمله دا په قوت د سالبه کلی په سالبه کلیه کې ده او په سالبه کلیه کې نفي د هر فرد دی نفي د هر فرد دی نو کدا کل په کې زرا وړم او کرا نه وړم نو دلګي نه کېره تحت النفي واقعده نو اصلي ماغه د عموم پیدا ور کوي نو په کل پر اورو سره په دې کې تاسیس پیدا شي وسه د علامه ابن مالک رحمت الله علیه چې کوم خبره کړې ده کنه نو د په دې خبره باندې مصنف رحمت الله علیه وی چې درې اعتراضات دي یعنی درې نظرونه دي په دې کې یو خبره هغه دا چې کومه دا کړې و چې ما ته وګورئ تاسو دوه مثالونه دي انسان لم يقم انسان لم يقم دا موجبه مهمله معدوله المحمول له موجبه خدا کنه انسان لم يقم موجبه ده کنه دا موجبه ولې ده حرف نفي بګی نشته ده او مهمله ده کنه دا او معدوله المحمول ده کنه دا یعنی په محمول کې انسان لم يقم پرې په محمول باندې حرف نفي راغله حرف نفي ده محمول جز ګرځیدل نو په دې صورت کې دا انسان لم يقم د دینه مراد اغستل کېږي چې دا نفي د ټولو افراد نه راغله واښوي نفي د ټولو افراد نه راغله او په دې دویم صورت کې لم يقم انسانون کې په دې کې نفي د هر فرد نه راغله نفي پکې د هر فرد نه راغله نو په دې صورت کې وګوره ماته په دې صورت کې ګوره دوه مثال لري یو د انسان لم يقم او یو د لم يقم انسانون لم يقم او یو د لم يقم انسانون نو په دې کې دا لم يقم انسانون چې ده کنه دا نفي د هر فرد ده نفي د هر فرد ده او دا نفي چې ده کنه دا د افراد ده د جمله افراد ده نو په دې صورت کې کچرتزا دا کل په دې باندې مقدم کما صبر باندې مقدم کما کل په مقدم کما او په دې کې کل مقدم کما نو کې ما به کې دا کل نو ذکر کړي نو په دې صورت کې مسلم له دا انسان وکنه مسلم له انسان وکنه ځکه دا خبر دی او دا مبتدا ده نو مبتدا دا مسند دغه دی کنه مسلم له انسان ده پوه شئ او فلم يقم انسان کې صرف دا انسان چې دا مسلم له لم يقم فعل او انسان ولا سره فاعل مسلم له کنه نو چې کله ز په دې باندې دا کل مخکې کما او د څه ومه كل انسان لم يقم او په دې کې ومه لم يقم كل الانسان نو په دې صورت کې با دا انسان به مستدل نه بلکې دا انسان وسه شو مضاف الیه شو څه شو لکه کل مضاف او انسان مضاف الیه کنه علاول د انسان چې دا او دا خبره تاسو ته مخکې تاسو نه بدایي چې په مضاف الیه کې دا مضاف اصل وي مضاف الیه کو د مضاف تابع وي نو په دې صورت کې مسند الیه کلو شو او په دې کې دا مسند الیه شو او انسان چې مخکې مسند الیه وا وسه شو مضاف الیه شو مخکې څه شو مخکې مسند الیه وا وسه شو نو په دې کې خو تاکید را نه غي تاکید خودی ته وای تاکید اصطلاحي ادي ته ویلېږي چې مخکې یو لفظ د کم معنی فائدہ ورکوله وسوم په اقل لفظ د هغه معنی فائدہ ورکوي اوس خود سینه شو نو ته چې د کل په ذریعہ سره
دا کول به موږ د کو تاسیس راځي تاکید نه راځي نو په دې صورت کې خو لکه د سره د تاکید دی نو پوه شو به دې باندې په دې صورت کې دا سره نو علامه تفتزانی رحمت الله علیه د امام مالک رحمت الله علیه د طرف نه کیږي د امام مالک رحمت الله علیه د طرف نه کیږي او د مصنف له جواب ورکړي د کم ماتین جره له جواب ورکړي چې دلته کې مراد تاکید نه تاکید اصطلاحي نه مرادو بلکې تاکید لغوي مراد ده یعنی سنسا مضبوطواله پرې کې چنده راغره ده پوه شو به دا وګوره به مکه وفيه نظر پرې کې څو نظرونه دي درې نظرونه نمبر 1 داره لأن النفي عن الجمله في السوره الاولى چې په اولنی صورت کې نفي د جمله افراد نه په اولنی صورت کې نفي د جمله افراد نه و اذا اولنی صورت نه پیژنم و اذا رتم کنه یعنی الموجبه المحموله المعدوله المحمول چې موجبي مهملوي او معدوله المحمول وي لکه انسان لم يقوم انسان لم يقوم دا وګوره موجبه ده کنه را مهمله ده کنه را معدوله المحمول ده کنه را نو انسان لم يقوم معنا یعنی ټول انسان ولا نه وس یو او دوه او درې پکې نشته ده بس نو نفي د هر فرد نه ده نفي د جميع افراد نه جمله افراد نه ده وعن كل فرد او د هر فرد نه په دویم صورت کې دویم صورت سره سالبه مهمله یعنی لم يقم انسان سالبه ده کنه نه ولې سالبه ده عارف نه په او انسان بګه مهمله راځي چې کله باز بګین راغله انما افاده الاسناد دا فائدہ د اسناد ور کوي الا ما اضيف اليه کله چې اضافه شي د کل ته چې هغه لفظ انسان دی او وقد زال ذلك الاسناد المفيد لهذا المعنى بالاسناد اليه او زائل شوی دغه یعنی اسناد چې هغه اسناد چې فائدہ ور کوي د معنی بالاسناد اليه په اسناد سره د کل دا لأن انسان صار مضافا الیه ذکر انسان په دې صورت کې بیا څو ګرځي فلم يبقى مسند الیه نو مسند الیه بنشي لکه پوه شوي فتكون تاسيسا لا تاکیدا نو دا به تاسیس شي تاکید با نشي تاکید خو به حل وي چې مکه کم الفاظ د کم معنا معلومه نه اقوز د هغه الفاظ نه بیا هم معلومي کنه وزل کې چې کل پتا مکه کو نو د وس دریا غټول جمله هغه بدل شو ځکه چې لول مسند انسانو اواز مسند له شو کل شو نو فتكون نو شبره على فكم صورت کې على تقدیر په تقدیر معنی اي يكون الاسناد الى كل چې کله د دې نسبت شي کل ايضا مفيدا للمعنى چې دا دغه رنګ فائدہ ور کوي د معنی کم چې حاصل د اسناد د انسان ته نو تكون كل تاسيسا لا تاكيد دا کل په تاسيس د پرشه تاکید لپاره با نشي ولی لان التاکید الاصطلاحي دا تاکید اصطلاحي ټکه په سبلی کوي وای لاندې وسلی کړي ځکه چې تاکید اصطلاحي لفظونه غ لفظ ده يفيد تقويه دا چې فائدہ ور کوي د تقویت ما يفيد هغه چې فائدہ ور کوي لفظ اقرب اللفظ یعنی تاکید اصطلاحي خو دې ته وای چې کم لفظ د کم سره تقویت راځي نو په بل لفظ سره هم هغه تقویت راشي ها نو ګوره دا د انسان لم يقم په دې کې د چې دا د عموم فائدہ ورکوله نو چې دا کل بغیر هغه نو خو هغه کل جدا دی او انسان جدا دی نو مخکې چې دې کوم د عموم فائدہ ورکوله نو کل چې بس هغه نو هغه د عموم فائدہ نه ورکوي ځکه چې الفاظ جدا شو لکه په تاکید اصطلاحي کې الفاظ یو شانتي په تاکید اصطلاحي کې الفاظ او دلته کې الفاظ جدا شو کنه اول مسلم له سو انسانو او وس مسلم نه چې نه دا کله او انسان څه شو نو دا تاکید اصطلاحي خو نه ده دا په شو به باندې وهذا ليس كذلك او دا دغه شان دل دغه نه ده لان هذا المعنى حينئذ ذکر دا معنی په دغه وخت کې چې انما افاده الاسناد چې دا فائدہ د اسناد ورکه الى لفظ كل چې کله لفظ چې دې اسناد شوی لفظ د کل دا لا شيء اخر نه بل څه شته چې انسان ته نسبت نه شوی حتی تكون كل تاکید له چې دا کل تاکید چلی لپاره الګه پوه شوي وای تاکید خو به حل وي چې په اولنی صورت کې هم دا انسان چې دا مسلم له په دویم صورت کې انسان څه نو په دویم صورت خو استاد انسان مسلم نه شو پوه شوي وای حاصل د کلام څه شو لکه وای دا دونه خبر چې ما واړه ولا راوړه دې مطلب دا دی چې ان لا نسلمو چې منګه نه تسلیمو دا خبره انه لو حمل الكلام کچته حمل کړی چې دا کلام بعد کل ورسل کلنا على المعنى الذي حمل عليه قبل كل چې دا په هغه معنی باندې چې کوم حمل کړی شو په دې باندې مکه دا کلنا یعنی دا کل مکه چې کوم معنی دا کنه اوس درې هغه باندې نشته دا موږ نه تسلیمو کمه کې هغه معنی اوس هغه معنی بیا په کل سره پاره د تاکید د پاره هغه پوه شو به دی باندې ولا يخفى
وس د دې نه جواب ورکړي دا امام تفتزانی رحمت الله علیه د امام مالک رحمت الله علیه ډله کوي او د خپل ماتن ته جواب ورکړي چې تا خو د اعتراض مونږ باندې اله چې کله تا د تاکید اصطلاحي مراد غوښته کنه نو زمونږ د دې مراد تاکید اصطلاحي نه دی بلکې سره تاکید لغوي او تاکید لغوي په دې سره اصليږي کله مخکې کې او ورسره کې ولا يخفى او خفينا لدا خبر ان هذا المنهج دا اعتراض انما يسيغ داسيكي على تقدير په تقدير ذری معنی ايراد التاكيد الاصلاحي چې اراده وکړل شي تاکید اصلاحي اما لو اريد بذلك کچ د تاکید اراده وکړل شي ان تكون كله چې شی دا كله لافاده معنی د فائدہ پدې وکول هغه کان حاصل بدوني چې هغه حاصل و پدې باندې د دینه مکه فاندفاع المنع حاضر بیا د منع د اعتراض د فقول لا ظاهر دي وحين يرينا بداو کې يتوجه متوجه کیږي په دې معنی هغه اعتراض کم دی چې اشاره کړل شي د پدې باندې ولې ان سوره الثانيه دی خو ما تاسو غوړي دویم نظر دار چې لم يقم انسان سالبه مهمله ده کنه لم يقم انسان سالبه مهمله ده نو پدې کې نفي د ټول افراد نه ده کنه نفي د هر فرد نه نو چې نفي د هر فرد نه نو د دې په ضمن کې چې نفي د هر فرد نه د دې په ضمن کې غو نفي د ټول افراد نه وشول کنه هي چې نفي د ټول افراد نه یو نفي د ټول افراد نه ده چې انسان نه ولاړ یو د دوی شل هم هر فرد نه ولاړ چې هر فرد نه ولاړ نو دې سره لازمي خبره ده چې نفي د جمله افراد نه وشول کنه ها پوښتنه به معنی نو اذا لم يقم انسان جنې کنه نو اذا مصالبه مهمله ده او دا فائدہ ور کوي د نفي د هر فرد نه نو چې دا نفي د هر فرد ور کوي نو پدې کې ضمنن نفي د ټول افراد نه جنن داراله نو کدا کل ته پدې باندې حمل کې به صالبه مهمله باندې نو بیا دا به د تاکید د پاره بشي او د تاسیس د پاره به نشي پوښتنه به معنی نو چا په جواب دا ورکړل دی چیرې د لم يقم انسان نفي د هر فرد جنن دا ثابتيږي مطابقي تور باندې دلالت مطابقي تور باندې او لم يقم انسان دا نفي د جمله افراد ناراضي التزامي تور باندې کوئی دا خبره ته نم غلطه ده دی بګی دا کوي چې بیا خو په مخ کوم دا خبره ته کولای شي ولأن سورة الثانية لاند ورته لګني هذا منع ثانين پیدا دویم اعتراض ده الدویم سورة کم نه يعني سالبه مهمله لم يقم انسان اذا افادت نفي عن كل فرد وكله دي فائده ورکړه د نفي د هر فرد نه نو فقط افادت النفي عن الجمله نو بری کې ضمنن چې نه د نفي د ټول افراد نوم را لکنه چې نفي پکې د هر فرد وشولا نو دا مستلزم دی خبره ده چې ټول افراد حکم منفي شو کنه نو فاذا حملت كل على الثاني کله حمل کړی شي فاذا عملت کله حمل کړی شي کل په فهم باندې يعني على افاده النفي عن جمله الافراد حتى يكون معنى لم يكن كل انسان نو نفي القيام عن جمله الافراد لا عن كل نفس و چې کله په دې باندې دا لم يقم انسان په دې کې حقيقي تور باندې غوړدين نفي د هر فرد نه او ضمنن پدې کې نفي د کل افراد نوم راغله نو کله پدې باندې زدا کلو داخل کما او د څه ما لم يقم كل انسان نو دلته د لاولي ګوره لم يقم انسان د دوه خبرو فائدہ ورکولا یو دا چې نفي د کل افراد نه هم او نفي د هر فرد نه هم او چې کله ما وی لم يقم كل انسان نو دلته دې صرف د یوې معنی فائدہ ورکړه او هغه معنی چې نفي د هر فرد نه راغله نفي بګې د جمله افراد نه راغله نو دلته دا کل د تاسیس لپاره د تاکید لپاره على فإذا هم على كل على الثاني على إفادة النفي عن جملة الأفراد حتى يكون معنى لم يقم كل إنسان ده لم يقم كل إنسان معنى بس شيء نفي القيام عن الجملة ده لم يقم كل إنسان معنى يعني نفي ده إنسان شيء ده هر فرد نه بلکې د جمله افرادونه نو لا تكون على كل تاسيسا نو دا کل به بغیر تاسیس د پاره نشي بلکې سره پاره بشي بل تاکید لأن هذا المعنى كان حاصلا بدونه ځکه دې دا معنی مخکې نو حاصله شو منګوي کنه چې لم يقم انسانون د دینه نفي د هر فرد هم راځي او نفي د کل افرادو هم راځي او کته کله د دې کې لم يقم كل انسان نو په لم يقم كل انسان سره بیا نفي د ټول افراد نه راغله نو د ټول افراد نه نفي خو د دې کل مخکې هم راغلی و پوښتنه مې معنی د کل مخکې پکې نفي لم يقم انسانون چې تاوي نو دینه هم نفي راغلی د کل افراد نو الته کې التزامي و او دلته وسه شولا صراحتن شو لکه مطابقه دلال د مطابقت تور مان شو پوښتنه مې معنی نو دل لګي دا کل چرنده د تاسیس لپاره نشو بلکې د سره لپاره شو
لأن هذا المعنى كان حاصلا بدونه ذكر معنى حاصل بغير دينهم وحينئذ بدأوا فلو جعلنا لم يكن كل إنسان لعموم السلبه ويكتشف لم يكن كل إنسان من عموم السلب بار وكردو لم يكن إنسان لم يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس نبيا بنا لازم کی ترجیح التأكيد بتأسيس بني إلا تأسيس أصلا ذكر بدي کی تأسيس سرشتيرو بل إنما يلزم ترجيح أحد التأكيدين للآخر بلکې لازمي کی دینه چې بدی کی بدو تأکیدینو کې یو ته ترجیح ورکړل شي ما تو ګوره بیا راته دا ویم دا ویم اعتراض ګوره لم يقم انسانون بدینا دو معنی اغسته لم يقم انسان بدی کې نفي د هر فرد نه نو چې نفي پکې د هر فرد نه نو چې د هر فرد نه نفي وشوه نو دې له خبر لازم نه چې د جمله افراد نه نفي وشوه کنه د جمله افراد نه نفي وشوه نو چې د دینه جمله افراد نه نفي وشوه او کله بدی کې لکه لم يقم انسان بغیر د کل نه وکته د کل سره لسو لم يقم كل انسان نو بیا بګم د کل افراد نه نفي نو د کل افراد نه مخ خو یو پیرا په لم يقم انسانون کوم شو او اوس په علم یو کل انسانین کې هم د ټول افراد نه نفي ولا نو دل لګي دا کل د تاسیس د پاره نه شو بلکې سره پاره شو د تاکید د پاره شو نو دل لګي دا جواب ورکړي چې را کدا لم یکم کل انسان او کلم یکم انسان میں دل لګي دا تاسیس په یو صورت کوم نشته بلکې ترجیح د احد تاکیدین د په بل باندې یعنی مکه نوم پدې کې دا معلومه نه وسوم نه مې دا اوس پکې د تاکید له ترجیح ورکړل شو پوه شو به باندې اوس وی چا به دا ویلي دي چې د لم یقم انسانون نه د دې غو نفي د هر فرد دینه لازمي کې په مطابقت د دینه دا ثابتي کې په دلیل مطابقت سره او د لم یقم انسانون نفي د کل افراد نه ثابتي کې په دلالت التزامي سره پوه شو به باندې نو د دې خبره جواب ورکړي وما يقال وجه شيء ان دلاله لم يقم انسان چې دلالت لم يقم انسان على النفي فنفي عن الجمله طول افرادنا بطريق الالتزام دا په طریقې د دلالت التزامي سره ده ودلاله لم يكن كل انسان عليه بطريق المطابقه فلا يكون تاكيدا دا تاكيد نشو لکه پوه شو به باندې تاکید نشو بلکې څه شو تاسیس شو هو ففيه نظرون وي پرې کې نظر ده دا کدا خبره شرط کړی چې کنه چې دا دینه مطابقي کې دلیل مطابقي سره دا ثابت کیږي او دلیل التزامي سره دا بل ثابت کیږي نو بیا په هر مثال کې ته سوال شي چې انسان لم يقم دا چې نه داغو د اصل کې دغه لپاره ده د نفي د کل افراد نو پرې کې زمنن چې نه دا پکې نفي د هر فرد په کوم ده نو دا پکې دا خبره غلطه ده ففي نظر لګه لو اشترط في التاكيد کچته شرط په تاکید کې اتحاد الدلالتين اتحاد دو دلالتونو نو لم يكن كل انسان لم يكن نو بیا به دا کل انسان لم يكن چې کنه په دې اعتبار سره په تقدیر دې سره چې دا نفي د حکم د جمله نه راشي تاکیدا ولئن دلاله انسان لم يقم على هذا المعنى بطريق الالتزام ځکه چې د کل انسان لم يكن په دلیل مطابقي سره خدا معلومیږي چې نفي د هر فرد نشوي دا نفي د ټول افراد نشوي دا او د انسان لم يقم بیا هم دا خبره معلومیږي نو کدا خبره به لري چې په یو دلیل سره یو معلومیږي په بل سره بل معلومیږي نو بیا به موږ ټول خبره غلط شي دې باندې پوه شئ ولأن النكره المنفيه اذا عمدخا درېم خبره دا کنه چې دوی چې دا لم يقم انسان سالبه او مهمله ده لم يقم انسان سالبه او سره نو زرا خبره نه منما چې لم يقم انسان سالبه او مهمله ده ځکه مهمله خو هغه ته وای چې په دې جمله کې د یو ټکی نه چې راغی نه پته ولګی چې نه ټول افراد مراد دي او بعض افراد مراد دي او ته مخه ماته دا وای چې لم يقم انسان لګی نه کېره ده او نه کېره تحت النفي واقع شوند د عموم د پر رزي نو دا قضیه چې دا مهمله نشوله لم يقم انسان مهمله نشوله ولی ځکه چې مهمله خو دې ته وای چې پای کې د یو څه نه چا دلالت وکي چې دا محمول له موجوده بعض افراد پر ثابت او ټول افراد پر ثابت ده ولکه دا انسان نه کېره تحت النفي واقع ده او نکره تحت النفي چې نه دا د دلیل لري خبره چې دا سالبه مهمله نه ده بلکې دا څه ده کلیه ده سالبه کلیه الهغه بری پوه شوي نو دی چې دې ته ما دا سالبه ویلی دا زه دا مهمله مرده په دې اعتبار سره چې بریګه علا شی او لا واحد او ليس سودا پکې نشته ده ولئن النکره درې می درازدار چې نکره منفیه اذا عامت کله چې عام شي نو کان قولنا نو زمونږ دا قول لم يقم انسان دا سالبه کلیه دا سالبه کلیه ده او مهمله نه ده سالبه کلیه ده مهمله کما ذکروا هذا القائل لك څنګه چې امام مالک ابن مالک رحمت الله علیه دا خبره ذکر کړی ده لانه قد بين فيها ذکر بیان کړی شی په دې کې ان الحكم مسلوب عن كل واحد من الافراد چې دا حکم منفي کړل شوی ده هر واحد افرادنا والبيان لابد له من مبين دا بیان د دا خبر ضروري چې مبين بوي فلا محاله ها هنا شيء نو خامخا دل لګي د یو څه موجود ده يدل چې
چې دلالت کوي على ان الحكم فيها چې حکم په دې کې لګي على کمیت افراد الموضوع د موضوع د افراد په مقدار باندې ولا نعني بصور سوا هذا او موږ اراده نه لرو د صور نه سوا دینه وعين اذن بدا وقي يندفع ما قيل مندفع بشای چې ویل شي چې سماها مهمله چې دې قضیه د مهمله نوم ویل شي به اعتبار عدم صور دغه چې بری کې صور نشته دغه پوه شو بل باندې نو دا خلاصه دا شو چې لم يقم انسانون د چې ابن مالک رحمت الله علیه ویل چې دا سالبه مهمله دا خبره غلطه ده ځکه سالبه مهمله خو هغه دوی مهمله دوی چې په دې کلام کې د یو سیز نوی چې هغه دلالت وکړي په دې خبره باندې چې دا محمول له موجوده هر فرد لپاره ثابت دی او کومن کړي او دلته انسانون چې موجود دی ځکه چې دا دلیل لري خبرې دی چې لکه دا حکم د هر فرد انسان نه چیندا منفي کړی دی لکه پوه شو بری باندې نو دې چې دا مهمله د ویل نه نو په دې کې دا اعتراض د بری باندې نو د امام مالک رحمت الله علیه په قول باندې درې اعتراضونه وکړل یو خدای د مسلمانانو خبره شو چې په دې کې مسلمانانو تاکید پکې نه راځي او دویم دا چې په کتاب تاکید راولې هم کدا کل چلن دا مکه کې ورسته کې پلم یقوم انسانون کې که بغیر د کل جګر کې نو بری کې نفي دا هر فرد ناراضي او د داخل لازم ده چې بری کې منفي ټول کل افراد نه ومي او کتابه کې لم یقوم کل انسانین نو دا تاسیس نه بلکې سره تاکید او درې مدا خبره ده چې دې قضیه له نوم ورکړه ده قضیه مهمله نو دا مهمله نه ده سالب کلیه ده لکه یاد وشي